لا درد میں وجود کی زخم جوڑستا بیتانا کئی شاید شیخ الحدیث گران رحیم اللہ حقانی دا علم کان شاید شده اسمان ستوری دلی حضورونو دا غمونی جران ذکر ازالی د دې ظالم ګستاخی رسول بې باکیانې او ګستاخیانې دومره ډېرې زیاتې شوې چې بیانول هم نور ممکن نه دي. علما او مفتي صاحبان د ده په خلاف یو اتفاقي او تحقیقي فتوا ورکي. کله دا ظالم د ګورو نانک صفت کوي او د هغه په باره کې وایي چې زه نه د پیغمبرۍ وایي تصدیق کوم او نه وایي تکذیب کوم. چې دا کم هندوان یا بعض خلق چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي ګورو نانک بابا نک پلانې لږ وګوره تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي دي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی نه به دا وایي چې دی پیغمبر ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي کیدای شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو هغه وي حقیقت کې د الله رسول نو ته به دا وایې چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. حالانکه ګورو نانک یقیني کافر تیر شوی دی. د نبي علیه السلام نه وروسته 5.5 کاله کېږي چې تقریبا تیر شوی دی. نو د ده په باره کې ستا څه تردد دی؟ د نبي علیه السلام نه آیا وروسته پیغمبر راځي؟ نو یو طرف ته د ګورو نانک صفت کوي او بل طرف ته بیا دا بدبخته ګستاخی رسول د نبی کریم صلی الله علیه